أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. دارك الذي خبر ذكر يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. لكن هذا عقيدته وإظهار عقیدتهم کرے دے معرفت هم حاصل دے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ لتا ددی خبری بیان کی اجازہ خبری حکم پر اس دے مسلمان دے کنلے دے مومن دے کنلے نو دے دتا بیان دا حقیقت ایمان کول وان او حقیقت ایمان خلاصہ رسول دار جاننے کے بعد ماننے کا نام ایمان ہے. جاننے کے بعد ماننے کا نام ایمان ہے. معرفت وقت حاصل بھی دا معرفت سرسر انقیاد باطنی بہت ترکیبی نو دا سر معرفت شاہ و انقیاد باطنی پتکلو ہرقل بادشاہ کی معرفت ہو لیکن ہرقل دا طرف دا انقیاد نہ دے موجود شد دا تابدارے اظہار نہ دے کرے تبین و جیدہ لدے ایمان نہ دے دے مسلم دے جب ایمان نہ صرف کا معرفت نہ دے اور صرف معرفت میں لگا فکر لہو مسلمان. اللہ فرمائے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا حدیث ہرقل نبات کتاب الایمان دا ذکر کئی دفار دا بیان دا حقیقت دا ایمان دا ایمان حقیقت واضح شیخ کارشی فتح بتاو لگی مقبل تبا فیصلہ اکڑ لیشی کہ الگ دا ہرقل دے مسلمان دے کن دے. نو ایمان نمسل دا معرفت او دا اظہار دا عقیدت نوے بلکہ دا معرفت او دا اظہار عقیدت سرسر نم دا تسلیم دے نم دا انقیاد دے. لا خبر و منی نام تسلیمے طبیعت مسلمان کرنے بدا مناسبت دے لدی حدیث ہرقل سرد کتاب الایمان و لفظی مناسبت ہمشتدے معنوی مناسبت ہمشتدے. درین بحث یہ معنی لغوی او اصطلاحی دے ایمان سرد معنی لغوی اور اصطلاحی دے ایمان. ایمان علماء فرمائی دا امن نہ دے اور امن کا مجردوں کی دباغ دا سمع یسمعون رضی امین یکمنو. او امن دا ضد دا خوف دے امن ضد دا خوف. بیادا ایمان دا مجرد و پسے باندے دا مزید دا استعمال شوے دا باب افعال دا اور دا باب افعال مختلف خاصیات حالتاس بسکر کری دی. قدر خاصیات کی یو خاصیت دی باب افعال حالت تعدیت دے
او بل خاصیت دې په خاصیت کې سیرورت دی تعدیت او سیرورت کله دا د مجرد دلیل په معنا د معمول کېدلو سره او چې کله دا مزید تراوالو نو دې کې تعدیل راغله بل لره عمل ورکول بل لره په عمل کې کول چې کله د مجرد استعمالي نو په خپل په عمل کې کېدل او چې کله باندې افعال ته راوړو نو د دې معنا ده بل لره په عمل کې کول او دا نه پدې کې خصوصیت د ضرورت هم ده نو ضرورت معنا دا ده د ایمان مطلب په ویدالي چې صرف ذا امن منه صرف ذا امن منه چې دا بل نه محفوظ شول ایمان د مزیدنا په معنا د عمل ورکولو سره بیا دا لفظ د ایمان دا کله بغیر د واسطې د حرف جر نه استعمالي او کله په واسطې د حرف جر سره استعمالي کله دې په واسطې د حرف جر سره استعمالي نو دا حرف جر کله فعل کله بلام وي او کله بعلال دا حرف جر د ایمان په صيغه کې راځي کله بابا راځي کله بلام راځي او کله کله بعلا راځي بیا چې کله دا با د دې وسیله کې راشي دا با کله په فساد باندې داخله وي لکه آمنت بالله آمنت بالله لفظ الله ذات او کله په احکام باندې داخله وي آمن الرسول بما انزل الیه وما انزل الیه دا احکام دارنګ علماء فرمایي چې کله د ایمان فصیله کې بار راشي نو دا متضمن وي معنا د اعتراف لره دا متضمن وي معنا د اعتراف لره اعتراف په معنا د اقرار او د تصدیق سره دې وجه د تاسو کله اورئ چې ایمان په معنا د تصدیق سره ایمان په معنا د تصدیق سره او د ایمان په معنا تصدیق نه ده خدا متضمن معنا د اعتراف سره په دې بنیاد باندې د ایمان معنا هم علما څه کوي د تصدیق کوي کله بدلی فصیله کې لام راځي او دا ډېر استعمال دی په قرآن
अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना अनुमिनु लका वत्तबअकल अर्दलून वमा अंत बिमुमिनिन लना फ़आमन लहु लूत। दालाम द ईमान फसीला के ढेर इस्तेमाल शुरू और शिकल द ईमान फसीला की लाम इस्तेमाल शीरा को ज़मीनी माना द इम्तियाज ला ताबो ज़मीनी माना द इम्तियाज ला दाना द ईमान फसीला की गलब आला इस्तेमाली हज़रत शाह वर्षा कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाई कि द ईमान फसीला की लफ्ज़ आला सिर्फ पयोल देखी और हदीस की जिक्र शुरू मा मिनल अंबियाई नबियुन मा मिनल अंबियाई नबियुन इल्ला उअतिया मा मिस्लुहु इल्ला उअतिया मा मिस्लुहु आमना अलैहि अल-बशर आमना अलैहि अल-बशर। आप शिकला द ईमान फसीला के आला राशि रोदा पर एतमाद मुतज़म्मिन माना द एतमाद और द वसूक़ ला दा मुतज़म्मिन माना द एतमाद और द वसूक़ ला द ईमान पर माना द तस्दीक़ सरहुम इस्तेमाली ईमान पमाना द इम्तियाज सरहुम इस्तेमाली और ईमान पमाना द एतमाद और द वसूक़ सरहुम इस्तेमाली। इस्तिलाही माना द ईमान सदर द ईमान इस्तिलाही माना उलमा हज़रात ज़िक्र करते कि हुवा तस्दीक़ुर रसूल अल ईमान हुवा तस्दीक़ुर रसूल मिन हैथु अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक़ुर रसूली من حيث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به في جميع ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى في جميع ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى مما علم من الدين مما علم من الدين بالضرورة مما علم من الدين بالضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا
كان تقليديا أو استدلاليا، سواء كان تقليديا أو استدلاليا. تردید پوری د ایمان دا تعریف دا متفق دے. ایمان سے تبیدی تصدیق الرسول من حيث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى مما علم من الدين بالضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا سواء كان تقليديا أو استدلاليا. ایمان دې ته ویل کېږي چې د پیغمبر په دې حیثیت سره چې د الله نبی دی د دې تصدیق کول په ټولو هغه خبرو کې چې کومې خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د الله د طرف نه راوړي دي. په هغه خبرې چې د هغې دین کېدل د دین نه کېدل چې دا دین دی دا دیني مسله ده دا معلومه وي بالبداهه بالضروره معنا بالبداهه چې هر مسلمان ته دا پته وي چې دا د دین خبره ده. ودا د ایمان او دا تصدیق چې د پیغمبر کې او چې کوم ځای کې تا ته پیغمبر دا پیغام اجمالي راوړی دی نو اجمالاً به د دې په تصدیق کې او چې کوم ځای کې تفصیلاً درته راوړی دی نو تفصیلاً به ایمان لري. بیا دغه تصدیق دا تقلیدي هم صحیح دی او استدلالي هم صحیح دی. څه معنا؟ معنا دا چې یو کس ته حالت ته چاوي چې هلکه ته مسلمان یې او شکر دی مسلمان څنګه مسلمان پلار نیکه دې مسلمان و څنګه مسلمان یې پلار نیکه دې مسلمان په دې ته ایمان تقلیدي ویلي څه ورته ویلي کېږي ایمان تقلیدي او دا شرعاً معتبر دی دا ایمان شرعاً معتبر دی. او که استدلالي وي چې ته باقاعده دلیل په دې باندې پیش کولی شي زه ځکه مسلمان یم ما کې دا خبره موجوده ده دا موجوده ده کومه خبره ده چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حیثیت د رسول باندې د هغه ټولو خبرو هغه کومه تصدیق کومه چې دا الله جل شانه له طرف نه موږ ته راوړي دي نو دا استدلالي ایمان دی او دا پته نشته او موږ هم پته نشته اوس نن راته پته ولګېده سبا به راته نه ایمان او که څوک راته وایي چې ته مسلمان یې موږ ورته څه وایو او مسلمان یې ولې لا نیکه دې مسلمانان نو پلار په نیکه باندې دې ته ایمان تقلیدي وایي د اهل حق په نیز باندې ایمان تقلیدي معتبر دی. معتزله وایي چې نه استدلالي ضروري دی. تر دې پورې د جمهور علماء په نسبت باندې دا تعریف دا متفق دی. حضرات فقهاء کرام یو قید ورسره اضافه کوي چې مع الاقرار لسانا مع الاقرار لسانا یا مخکې ټول تعریف کوونکي د دې نور تعریف سره به دا جمله هم ورولګي سواء كان تقليديا او استدلاليا مع الاقرار لسانا. حضرات محدثین
هغوی ورسره یو بل قید هم زیاتوي چې مع الاقرار لسانا والعمل ارکانا چې په اعضاء او جوارح سره عملونه کول تصدیق به دې هم وي اقرار به دې هم وي او د دې سره سره عمل بالارکان به هم وي په اعضاء جوارح سره به عمل هم کوي د کوم عمل تعلق د زړه سره دی هغه به هم موجود وي کوم د ژبې سره دی هغه به موجود وي کوم ستا د سترګو سره دی هغه به موجود وي د محدثین حضرات هغوی ورسره قید د والعمل ارکانا ذکر کوي تر دې ځای پورې دا د ایمان تعریف شو ایمان څه ته ویل کېږي تصدیق الرسول من حيث انه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى مما علم من الدين بالضروره تفصيلا فيما علم تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا سواء كان تقليديا او استدلاليا مع الاقرار لسانا والعمل اركانا فتعليم پوش برگرو دیر مرده سے خیستا ناستی کی بیوریدو کی دیر زیاد ثواب بیوریدو کی دیر زیاد ثواب او استاذ ته په کتو کې هو بیا دې ډبل ثواب ځکه ملاجي شي انداریا او خصوصي ملاجي انداریا او کار له ګوره لکه کوم ځای کې یا بوجین سره کې ابو جیل سره کې نو هغه ټول څه جوړ سره کې تو देखिए मगर मजदूर का समय को यादव जरूरी था तो सिर्फ कद्दू की सवाल निश्चित सिर्फ आवेदू की सवाल निश्चित नदी पर यादव की सवाल हिदायत बड़ा खबर बदी ईमान आताश तरीका शोला चीज़ ईमान माना द तस्दीक تصدیق الرسول ویلو نو خو د تصدیق نه تصدیق خاصه مراد ده د دې په مقابله کې تصدیق عامه او تصدیق منطقي ده د دې په مقابله کې تصدیق عامه او تصدیق منطقي ده نو د دې تصدیق خاصه او د تصدیق عامه په منځ کې اصول خبرو کې فرق دی اول دا چې تصدیق خاصه دا استعمالي په امور غایبه وي تصدیق خاصه دا استعمالي په امور غایبه وي د دې تعلق د امور غایبه سره او تصدیق عامه دا په محسوساتو او په غایباتو ګړو کې استعمالي تصدیق عامه دا په محسوساتو او غایباتو ګړو کې استعمالي دین پر علماء دا ذکر کوي د تصدیق خاصه او د عامه فرق دی چې په تصدیق خاصه کې اعتماد او وصول او اجلال د مخبر اعتماد او وصول او اجلال د مخبر دا ضروري دی
ته ایمان لري او د پیغمبر تصدیق کې او دغه تصدیق کې ولې وصول کومي اعتماد پدې ہومي او فضل کې ولې قدر ہومي تعظیم به ہومي او په تصدیق عامه کې وصول اعتماد اجلال د مخبر دا لازم او ضروري دی کله وستا پړه کې دا اعتماد او وصول او اجلال د مخبر یو کله باندې په تصدیق عامه کې ها دریم بار علماء دا ذکر یہ تصدیق خاصہ دا د جحود او د انکار سره نه یو ځای کېږي تصدیق خاصه د جحود او د انکار سره نه یو ځای کېږي نه جمع کېږي او تصدیق عامه دا د جحود او د انکار سره جمع کېږي لکه یو کس ته هغه چې دا خبره دا شانده مزیده منو دا خبره دا شانده مزیده منو نو تصدیق رالو ورسره سره جحود هم نو تصدیق عامه دا د جحود او د انکار سره جمع کېږي او تصدیق خاصه دا د جحود او د انکار سره نه جمع کېږي بل فرق علماء دا ذکر کوي چې تصدیق خاصه او تصدیق منطقي کې فرق دا دی چې دا تصدیق منطقي دا د مقولې د کیف نه دی د مقولې د کیف نه دی دا یو وصف دی یو صفت دی او تصدیق خاصه دا د مقولې د فعل نه دی دا یو عمل دی دا د تصدیقي خاصه او د تصدیقي عامه او د منطقي په منځ کې یو څه فرق دی بل بحث په دې کې هغه د دې فرقې اسلامیو د مذاهبو د هغوی بیان د ایمان په حقیقت کې د فرقې اسلامیو د هغې بیان چې دوی ایمان څه ته وایي په دې فرقو کې فرقې اسلامیه اول هغه فرقو ته ویل کېږي چې خپل ځان اسلام ته منسوبوي باقي دوی په سمه دي او که په غلطه دي خو دوی خپل ځان ته څه وایي مسلمانان لکه خوارج شول روافض شول معتزله شول جهمیه شول کرامیه شول دوی خپل ځان ته څه وایي مسلمانان وایي و د دغې فرقې اسلامیو مذاهب په دې ایمان کې څه دي د ایمان حقیقت دوی څه بیان کړی نو اولا د فرقې اسلامیو کې چې کوم اهل حق دي چې هغې مجموعې ته اهل سنت والجماعت ویلې کېږي د هغې بیان او عام طور سره د درې فرقې ذکر کېږي اولا متکلمین
मुतकल्लिमीन हजरात फरमाई कि ईमान दानुम द तस्दीक कल्बी दे फकत, ईमान दानुम दे द तस्दीक कल्बी। वे मराई द हजरात फुक़हा इजाम फुक़हा फरमाई कि ईमान दा सुनाई दे, ईमान सुनाई दे नुम द दो अज्जाओ दे। अव्वल तस्दीक, वैम इकरार। दगा इकरार की वजह दफी बकौल यौदा चिदी दीन शर्त हुई, इकरार ला शर्त हुई। वैम दा चे इकरार ला शतर हुई, दा इकरार दा शर्त दे, कदा इकरार शतर दे। शर्त मतलब दा कि कल अस्ताना मुतालबा उसी से मर्दे तो मुसलमान हुआ है कलीमा, तो बावजूद तो कुदरत कता कलीमा उदवेला तो ता तो मुसलमान नशी वेगी। लेकिन इकरार दरी ईमान दा शर्त दे, तो ता तो सऊजर निश्चित दे और बिया मुक्त कलीमा दवे तो मालूमी गिरा चिता की ईमान निश्चित। दादा हजरात फुक़हा इकराम नदी कौल तशरीद ची इकरार दा शर्त दे, खुदा शर्त दे ची यहतमिल सुकूता, दा शर्त दे ची यहतमिल सुकूता इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान। जो सड़े जे प्रोपर के पीके बुजुर्ग मुसलमान मान अरे जो मुसलमान ही करे वदर पड़े की तस्दीक शा वदर विचिना ना जी मुसलमान मसला अप्लाई नफदी सरदे काफिर की गिना वदा इकरार तो वकी दे ईमान उनको सरद दीना ची फुक़हा दी इकरार तो हुई शर्त हुई, लेकिन दा शर्त दे ची यहतमिलु अस्सुकूत इंद अल-इकरार। और दा शतर मतलब दा दे ची दा जुज़ दे दे बाबा सर अज्जा दी तो यो बंदा जुदा किधर है निश तो जी जुज़ भी कुल हुम और जी जुज़ देते ना मुंतफिक लो कुल हुम तो खुद सर की खल्ली। तो फुक़हा इकराम ईमान ला सुनाई हुई। ब्रेम राय और मजहब पर ईमान की هذا محدثين وهزلات محدثين हजरात फरमाई ईमान सुलासी है, ईमान सुलासी है। तस्दीक, इकरार और अमल बिल अरकान तदीरी उसी दा ईमान दादरे वाला दे ईमान अज्जा दी। दादरे को लगा दा अहले हक सलोरों को दादा खवारिज हुए, खवारिज हुए जी ईमान सुलासी दे दादा जितने वो खबर होगी बेंजम मसलक का मुअतज़िला दे अभी हुए जी ईमान दा मुराकब दे दादा जितने वो खबर होगा तस्दीक दे, इकरार दे, अमल बिल अरकान दे। उधर तक सवाल भी आदाद है शिकना मुहद्दिसीन खवारिज मुअतज़िला त्रेवाड़ा दी ईमान ला मुरक्कब हुई और सुलासी हुई
نو د دوی دا رائے په یو ځای باندې ولې د ذکر کول درې واړه فرقې په یو ځای ذکر کېږي ځکه درې واړه د ایمان ته څه وایي مرکب وایي او ثلاثي وایي او د دې دریو خبرو نه درې واړه دوی مرکب وایي علما فرمایي چې وجه دا ده چې د دریو فرقو کې فرق دی د درې واړو فرقو کې فرق دی محدثین حضرات هغوی عمل بالارکان لره جز وایي و دا شان جز چې جز تحسینیه دی دا شان جز چې جز تحسینیه دی چې د دې سره د دې خایس راځي دا مطلب نه دی چې دا د دې لپاره جز لازم دی چې بغیر د دې د دې وجود نشي کېدلی نه دې ته اجزای تحسینیه ویل کېږي اجزای حقیقیه نه دي او خوارج او معتزله عمل بالارکان لره اجزای حقیقیه د ایمان لپاره د دې وجې د دې رائے ده چې خوارج وایي چې مخل بالطاعات مخل بالطاعات دا کافر دی خوارج وایي مخل بالطاعات دا کافر دی چې یو سړی هغه په دې د ایمان په اعمالو کې کمی کوي نقصان کوي مونځ یې پرېښودلو زکات یې پرېښودلو روژه یې پرېښودله نو دا شان چې کوم اعمال د ایمان او د اسلام دي دې کې کوم عمل ورته دله پاتې شولو په دې کافر شو معتزله هغوی وایي چې مخل بالطاعات دا خارج عن ایمان دی خو کافر نه دی معتزله مخل بالطاعات لره خارج عن ایمان وایي او کافر ورته نه وایي او خوارج هغوی ورته کافر وایي خو په نتیجې کې دا دواړه یو دي لکه خوارج هم ورته مخلد فی النار وایي او معتزله هم مخل بالطاعات لره مخلد فی النار وایي په معتزله دا وایي چې کوم سړی مخل بالطاعات دی په طاعاتو کې کمی کوي دا نه مسلمان دی او نه کافر دی دا نه مسلمان دی او نه کافر دی نو دوی د یو مرتبې قائل دي چې دا مرتبه دې ته ویل کېږي منزلة بین المنزلتین یو سړی دا شان به ووي چې نه به مسلمان وي نه به کافر وي او د جمهور رایې دا چې نه درېیمه مرتبه پکې نشته دوه مرتبې یا به مسلمان وي یا به کافر وي دا شان مرتبه نشته چې یو سړی دې نه مسلمان وي او نه دې کافر وي او معتزله د دې قائل دي چې دا مرتبه موجوده ده دا شته یو سړی دې نه مسلمان وي او نه دې کافر وي دا فرق شروع په منځ د اقوال د محدثینو او د خوارجو او د معتزلو فرق باندې پوه شئ که نه د دې وجې نه علما د دې قول ډېر ډېر جدا جدا ذکر کوي شپږم مسلک هغه د مرجعو دی مرجعه وایي چې ایمان نوم دی د تصدیق قلبي فقط ایمان نوم دی د تصدیق قلبي فقط بیا ستاسو ذهن ته سوال راغلی خو د خوشحاله کړ اول قول دی د متکلمینو راته ذکر کړلو چې متکلمین څه وایي چې ایمان نوم دی د تصدیق قلبي او دلته کې بیا د مرجعو راته ذکر کړلو دوی وایي چې دا نوم دی د تصدیق قلبي او مرجعه متکلمین په دې وکړي وی خو زموږ علما فرمایي چې دا دې دواړو کې فرق دی متکلمین حضرات
هغوی اعمال لره مکملات د ایمان وي. متکلمین حضرات اعمال لره مکملات د ایمان وي. چې ایمان نه دی اعلی کامل ایمان وي. استا کې په زندګۍ کې عمل وي. استا په زندګۍ کې عمل وي. او استا په زندګۍ کې عمل نشته، تصدیق قلبي شته لیکن عمل نشته، بیا ته ناقص الایمان یا ته ناقص الایمان. ایمان دی انتهایی کم درجه کې دی، په ناقصه مرتبه کې دی. او مرجئه هغوی عقیدو نسیګه ډېره غلطه ده. هغوی وایي لا تنفع مع الایمان طاعه، لا تنفع مع الإيمان طاعة ولا تضر معه معصية. لا تنفع مع الإيمان طاعة ولا تضر معه معصية. بس فرقی تصدیق ساتا او رقی تصدیق کوا، باقی نه د ګناه نه د بچکینو ضرورت شته او نه د منځونو او د اودسونو ضرورت شته. نو دا فرق دی په منځ د مسلک د مرجئو او د متکلمینو. متکلمین اعمال لره څه ګڼي؟ مکملات د ایمان. او مرجئه زناور هغوی وایي چې نه د اعمالو ضرورت او حاجت نشته دی، او دارنګه د ګناه د وجې نه څه نقصان هم نه راځي. نو دا ستاسو دي چې دا بعضې خلک او خصوصا زنانه دا خبره کوي چې زړه پاک ساته، پرده په زړه پکار ده، پرده څه پکار ده؟ زړه پکار ده. نو دا شیونه نشته دی. خدای ته زمونږ د عمل څه ضرورت دی؟ خدای ته زمونږ د عمل څه ضرورت دی؟ دا ټول مرجئه دي او مرجئات دي. ټول څه دي؟ مرجئه او مرجئات دي. بل مسلک بدی کې د کرامیه او رسومت په دیر جلد کې راځي کتاب التوحید والرد على الجهمية. نو کرامیه هغوی وایي چې د ایمان نوم دی د اقرار محض. ایمان نوم دی د اقرار محض. بس صرف اقرار وکړه په ژبه باندې بس ته مسلمان شوې. د عقیدې د نه د ضرورت نشته دی او نه د اعمالو ضرورت شته. او جهمیه هغوی وایي چې د ایمان نوم دی د معرفت قلبي فقط. ایمان نوم دی د معرفت قلبي فقط، چې په زړه باندې تا ته د دې حقیقت معلوم شو، بس څومره ډېره ده. نه د اقرار ضرورت شته نه د اعمالو ضرورت شته. جهمیه هغوی وایي چې ایمان دا نوم دی د معرفت قلبي فقط. په د دې دا رایې ټولې غلط دي. د دې دا رایې ټولې غلط دي. ځکه که چېرته په اقرار محض سره لکه کرامیه چې وي سړی مسلمانېدی، نو بیا خو ټول منافقان به څه وو؟ مسلمانان به که کافران؟ ټول به مسلمانان وو، ځکه اقرار خو هغوی کول وکړه. دارنګه که چېرته په اقرار سره صرف سړی مسلمانېدی، بیا خو فرعون هم ډېر لوی مسلمان به وو، ځکه هغه اقرار کړی و که نه و؟ هغه هم بیا غټ مسلمان پکار و. ابو طالب صاحب هم بیا مسلمان پکار و. دارنګه که څوک دا وایي لکه جهمیه چې ایمان نوم دی د معرفت قلبي فقط، نو بیا د دې د وینا مطابق ټول یهودیان مسلمانان دي. لکه معرفت هغوی ته حاصل و الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله فرمایي چې دې ته معرفت حاصل وي.
نو د دوی د رایې مطابق خو بیا ټول یهود مسلمانان نو د دوی دا رایې غلطي نهم او لسم مسلک دا هم د بعضې معتزله وو نو په معتزله کې عبدالجبار معتزلي دی دا هغه رایې دا ده چې ایمان دا نوم د ټولو اعمالو دا هغه فرایض دي د واجبات دي د سنت دي د نوافل مطلب دا که د ماسپښین سنت دې پرېښودل کافر شو د ایمان نه ووتلی ایمان دې ختم شو نفل د نه پاتې شول بس وي ایمان دې لانو ختم شو لسمه ډله د معتزله وو هغوی وایي چې د ایمان نوم د فرایضو دی فقط ایمان نوم د فرایضو دی فقط کہ بس فرض دی زندگی کی موجود کی تو بس مسلمان ہی تو پھر کیا عشرۃ کاملہ تو اللہ فرقے بابا ذکر